بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې. او که ملګرو تاسو ته پته شته چې پرون د 1 بجې شاوخوا منظور د هغه سره نور ملګري پېښور کې هلته په دې باندې شپې کومه چپه وواله شوه، په هغه کې منظور او د ده سره ملګري یې ونیول او ګرفتار یې کړل. ملګریو موږ د ګرفتارۍ نه، د مرګونو نه یا نورې داسې دغه ریاست چې کومې هتکنډې دي د هغې نه په شا کېږو نه د نه یریږو، نه ځورېږو، نه چاته سوالونه او منتونه کوو. ملګرو تاسو ته لکه پته شته چې موږ همیشه دې ته ویلي دي چې دې د مذاکرات خبرې کړي دي، ریاست وی چې زموږ سره د کېناستي خبرې وکړي، خو زموږ همیشه دپاره د یوه خبره ده ورته چې د ستاسو په خبرو په مذاکرات باندې اعتبار نشته. نن هم که تاسو وینئ چې د بنو جلسه نه مخته د پاکستان چې کوم سکیورټي ادارې په هغه کې چې کومې ادارې دي، کوم خصوصا زه به نام واخله چې ایسای هغې ذمهدارو دا وي چې موږ خبرې اترې کوو. بیا تاسو ته دا پته شته چې هغې نه پس 2 ورځې مخته هم د پرویز خټک دا بیان راغلی و چې د پاکستان وزیر دفاع دی چې موږ به د دې سره خبرې اترې کوو. لکه تاسو خصوصا چې ما هر کله خپل ویلي دي چې د دې مذاکرات دا فراډ کېناستل، د دې سره دوکه کول، دا د دې بنیادي د پاکستان د سکیورټي ادارې او د پاکستان د حکومت بنیادي طور باندې تر اوسه پورې اعتبار او باوري خبرې نه دي. موږ په کلک ټکي باندې د منظور او د پي ټي ایم چې کوم نور ملګري دي هغې غندنه کوو او موږ دا ریاست ته وایو چې ته یو طرف ته کوم قسم خبرې کوي او بل طرف ته ډیر ناروا کارونه کوي. او بیا زه خصوصا په ټانک کې چې کومه د وزیرستان کورونه چړنګ شوي دي هغې سروې په حواله سره چې کومه درنه ده، زه خصوصا هغې ته خواست کوم چې هغه باندې دې باندې خبره وکړي او د دې مزاحمت وکړي. ولې چې که منظور او د ده ملګري چې څومره دي دا راوچت شوي دي، دا چې دا نن د سروې په نامه باندې دې ناست دي، دا د ظلم په خلاف راوچت شوي دي. دغسې په نارت وزیرستان، شمالي وزیرستان کې چې کوم کاروباري ده او درنه ده په هغه کې د خصوصا د دې په حواله سره مزاحمت وشي. نو ملګري نور لا عمل خو د پېښور د اسلام آباد پریس کلب کې چې کوم پریس کانفرنس دی 4:30 بجې، نور خو په هغه کې به خبرې درته کوو. خو زه ټولو ملګرو ته دا وایم چې دغه خبرې اترې د قومي تحریکونو کې د قوم د ظلم د زیاتي نه خلاصولو د یوه ریاست هغه پالیسي چې د همیشه دپاره پښتون په کاروبار باندې پښتون وینه یې چې توی کړې ده د ځان پې ساتلی دی. نن پاکستان ریاست هغه بلا ده چې همیشه دپاره د په وینه باندې ځان ساتي او دا وینه که د بلوچو ده، که د پښتنو ده، که د سیندیانو ده، که د سرایکانو ده، که د مظلومو پنجابیانو ده، د هر چا چې ده موږ یې بھرپور مزاحمت کوو او موږ دا هم ورته وایو چې دا د زر نه زر دا کار وکړي، خلاص کړي او دا ملګري چې کومه قانوني طریقې کار وي دا د مشکلات نه پکې پیدا کوي په قانوني لاره کې. او موږ به انشاءالله تعالی کوم ولس ته خپله لاره ورکوو. په 4:30 بجې اسلام آباد پریس کلب کې پریس کانفرنس دی. خو ریاست چې دغه کار وکړه دا زه او د ټول ملګري او پښتون کمپرست مظلومه طبقه چې نور څومره قومونه دي په کلکه ټکي سره غندلي دي، هغې موږ سره رابطې کړي دي. خو موږ ریاست ته دا وایو چې ریاست ته وقتا فوقتا غلط کار کوي، د دې غلط کار انجام به تا ته ډېر زر محسوس شي. وسلام، مهرباني.